کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته تشریف راوړو، هجرت وکړو، مدینه منوره کې بیر روما یو کووی دی، صرف په دغه کووی کې خوږی او به ملاوي دی، باقي چې څومره کووی او ټول او به خرابې سکه زهر آلود سمې او به د اسکلو نه د حیواناتو د اسکلو وي. او هغه بیر روما هم د یهودي په قبضه کې وه، او هغه به په مسلمانانو باندې اوبه خرڅولې، بس د هغې حالاتو نه به یې ناجایزه فایده اخسته چې دوی خو ډېر زیات تنګ دسته دي، اوبه به یې ورته قیمت پې وخېجولو، ګرانې به یې کې ورته مسلمانان تکلیف کې وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه حالاتو کې وفرمایل چا چې دا بیر روما واغستو فله الجنه، نو د لپاره د جنت زیری دی، او مسلمانانو ته وقف کو. شارحین لیکلي د عثمان غنی رضی الله عنه لاړو، د هغه سره خبره وکړه چې دا کووی به په ما راخرڅ نه کړي، زه به ستا له ستا د خولې برابر چې څه ته وویل اکه ریټ به درکمه. شارحین فرمایي 35,000 دراهم دا پیسې ولا ورکړې او کووی ته واغستو. عثمان غنی رضی الله عنه بیا مجلس اقدس ته حاضر شو نبی علیہ السلام ته، جی تاسو وختي او فرمایل چې چا دا کووی واغستو مسلمانانو ته وقف کو فله الجنه، د لپاره د جنت زیری دی، تاسو ویل؟ هغه ویل او ما ویل. بیا حضرت عثمان سے ویل قد اشتریتها وجعلتها للمسلمین، ما کووی د یهودی نه واغستو مسلمانانو ته مې وقف کړو. داسې صحابه کرام نبی علیہ السلام د مبارک خولې نه لفظ راوتی د دې په ایمان. زمونږ د خپلې زندګۍ او د هغې زندګۍ که ګورې عملي اعتبار سره بالکل د ځمکې او د اسمان فرق دی. مونږ د خولې مسلمانان یو، هغه د زړه د حقیقت نه مسلمانان دي.